صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتهاء واجب الاحترام والمقدرات والشرف. هذا شوال المكرم ياش تقريبا شيء لمدة رسيدة قديم ياش کی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعوت تبلیغ کو نیت باندې او محنت باندې د مکې مکرمې نه طائف طرف هجرت فرمایلو. چونکې په هغې مناسبت سره نن زمونږ خطبې عنوان چې کوم دی هغه دعوت تبلیغ دی. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د نبوت ملاویدونه وروستو د 9 کالو پورې په مکه مکرمه کې د مکې په خلکو باندې محنت کوو. د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم په محنت باندې لږ شانې خلکو ایمان راوړی و. باقي ټول اهل مکه چې کوم دی هغه د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د دې دعوت خلاف غټ غټ کفار مشرکان او غټ غټ سرداران د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دعوت تبلیغ مخالفت به کوو. قسمه قسم تکالیف به ورته ورسول او چا چې به د هغې پیغمبر کلمو ویله هغوی ته هم تکلیف او مشقت میلاوي. باوجود د دې تمامو خبرو نه ځینې کسان پکې داسې وو چې هغوی ایمان نه و راوړی، لیکن بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنایي کوله او د هغه سره به چې کوم دی مدد او امداد کوو. لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره ابو طالب چې نبي علیه السلام ورته دا کلمه پیش کړې وه، لیکن ایمان یې نه و راوړی. د هغې باوجود به یې چې کوم دی بیا د هغې خپل وراره یعنې زموږ استاد د خوږ پیغمبر مرسته کوله او د کافرانو نه به یې چې کوم دی د هغه حفاظت کوله. د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم د دې تره ابو طالب په 10 کال باندې چې کوم دی انتقال وشو، نو دغې کافرانو ته مشرکانو ته اهل مکه او سردارانو ته نور هم زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورکول او د هغه چې کومو خلکو په هغه باندې ایمان راوړی او هغې مسلمانانو ته تکلیف ورکول په هغې کې زیاتې راوستو. حالانکې د دې نه مخکې 40 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه مکه معظمه کې تېر کړي وو د هغې خلکو په منځ کې او
لیکن چکلا تنبوت ملاویدون رسو اللہ رب العزت یو اہم ذمواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ترغاڑی کلا او دا ذمواری ہر یو پیغمبر دا اللہ رب العزت ترغاڑی کڑے ہوا دا کدا دا پیغمبران منصب دا دے ذمواری رسو نبی علیہ السلام دا کوئی باران کو پڑھنے بعد دا اعلان کو انزل عشیرتک الاقربین اللہ رب العزت کو ارشاد فرمائی کہ زمان محبوبہ ٹول نمک کی پل نزدے خلق کم نے زمانہ ہوئے رہا یعنی ابھی تددیر دعوت ورکا اور بیاد آگئی نمس کو تمام آنے مکہ آگئی تجکم نے اجتماعی دعوت ورکا نبی علیہ السلام دے دعوت دبادا دبکی معظمی کو خار کی و بازارونوں کی و گسو کی اور دارنگی و مجموع کی جکتے دے خبر دعوت برکلو چکو لا الہ الا اللہ تفلحون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چیتا دے خبری اعلان آگے خلق کی و ناشنا خبر اور بیارا جسم قسم تکالیف چکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکول اس باقی سب مشقت اور پریشانے کو تشکرتے جوڑاولی دا پسو جباتے دادتی دعوت کو جباتے اور بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدسم کال باتے پدے ارادہ باتے طائب تا تشریف بیورو چدلتا مزمہ خبر ہونا منلا اور مخالفت دیر زیاد دی اور ډیر خلک چې کوم دي په مخالفت کې زما ولاړ دي او لږ شاته مرګري دي زما نو دا د طائف د علاقه چې کومه ده په دې کې غټ سرداران دي دې شي زما خبر وکړي او د طائف خلک چې کوم دي هغه فرمایي چې هغه ډیر زیات نږدې خلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلسن کال طائف طرف تشریف بیورو اور دریب بیورو سرداران تابو سر خبر ہو لگا ناگے سرداران تابو دعوت قبول رکھو اور دائے اور دوئے چتر داخل دعوت بلزے دوسا اور زمین کا خار نفورن ہوزا اور زمین کا آخار چکمنے دا پریدوا پدے کے تا تحیث قسمہ یعنی سے کامیابی نہ ملا دی اور بیائی دا حرب استعمال لگا چدا آگے خار نوجوانان اور معشوقان دائے اور پسیق لگی اور آگے کلو سرداران توئی چدا سو پدے میں عمر پسیش ہے پدم پسی جی کمدے لاسونا ہوا ہے پدم پسی جی کمدے سیڑیان ہوا ہے پدم پسی جی کمدے چلو ہوا ہے او پدم پسی جی کمدے کانی راہنے او بلائی بے چیدے فورن زمین دے خواب نوزی شہر طائف جی کمدے بار نوزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلت آگے خلقم نا امید شو او دخار چی سمرا شریر نوجوانان ماجمانو داغی داغی تکالیف و پریشانوں نے جکم نے تنگ راگے نو داغی زین جکم نے حجرت کو فرمائنو اور چیو مقام تو رسے ہو نو بدن مبارکی جکم نے زخمی شوئے ہو اینی مبارکی جکم نے بدن کو پڑھوں کے را بیدری بھی حالانکہ دا پیغمبر دا بدن مینی یو ساس کے جگم نے دا اللہ دا دا ٹول کائنات نا تردید چی دا عرش اللہ نا اللہ تا افضل و بہتر اور کہدیشی اللہ رب العزت پدے وجہ باندے باغی باندے پل قہر اور غضب نازل کرے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکل داغی شریران نا پیو مقام باندے پا امن کرا گئے او کے ناستو نازل جبریل علیہ السلام تشریف راڑ و صدا یو بلا فرشتہ و مقربہ
والسلام وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ته ارشاد فرمایي چې اے د الله محبوبه ستا کلام ستا غیرت او ستا دعوت د شعر طائب خلکو ته چې کوم تا محنت وکړو هغه الله رب العزت ولیدو او د الله مقربو فرشتو ولیدو او موږ ولیدو او موږ واورېدو. اوس دا فرشته الله رب العزت زما سره رالیږلې ده چې د دې فرشتې خدمت چې کوم دی هغه د الله په غرونو باندې دی، یعنې د غرونو چې څومره انتظام دی هغه د دې فرشتې سردار په اډر او په حکم کې دی چې الله رب العزت دې ته حکم وکړي نو دوی خپل کار چې کوم دی بیا په صحیح معنو باندې کوي. نو که ستاسو عرض وي او ستاسو حکم وي نو دې فرشتې ته چې کوم دی اډر ورکړئ چې دا خپل کار شروع کړي. فرشتې ورته عرض وکړي چې اے د الله محبوبه ما ته حکم وکړئ چې د طائب جانب دا دواړه غرونه چې کوم دی زه رامیلاو کړم او شعر طائب دا خلک اوسېدونکي چې کوم دی دا په منځ کې ملیامېډ شي ختم شي چې دې ستاسو سره دومره زیاتې وکړو ستاسو دعوت یې قبول نه کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي چې نه زه د الله نه دا امید کوم که چېرې دې خلکو ایمان رانهو نو د دې آل اولاد به چې کوم دی ایمان راوړي او د دې په آل اولاد کې به الله داسې خلک پیدا کړي چې هغه به زما د دیني اتباع کوي او بیا به چې کوم دی د دیني محنت کوي. او بیا وشو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعا راوړو او شعر طائب چې کوم دی د هغې خلک انتهایی طرف دل او مهمان نواز خلک بیا د هغې خلکو په دین کې څومره بر چړ کر حصه واخیستله. نو عرض مې دا و چې ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت دا د نبوت دا ډیوټي چې کوم دی حواله کړې وه، دا منصب د نبوت چې کوم دی دا هر پیغمبر ته میلاو شوی دی. هر پیغمبر په دې خبره باندې الله دې دنیا ته رالیږلی دی چې تاسو به د بندګانو تعلق چې کوم دی زما سره جوړوئ، د انسانانو د بندګۍ نه به انسانان راوباسئ او د الله بندګۍ ته به چې کوم دی دا انسانان ودروئ. نو هر پیغمبر په خپل وخت کې او په خپله زمانه کې دور نبوت کې چې کوم دی د دې خبرې محنت کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تقریبا 11 کاله محنت د مکې معظمې په ښار کې وکړو او بیا یې 10 کاله محنت چې کوم دی هغه د مدینې منورې په ښار کې وکړو. ډېر خلک په دې سره چې کوم دی ایمان یې راوړو، اسلام ته داخل شو. ځکه قرآن کریم کې الله فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وای د هغې سړي نه چا خبره بهتره او احسنه کېدلی شي چې دې الله طرف ته چې کوم دی رابللو والي، دې الله طرف ته چې کوم دی انسانان راغواړي، د انسانانو تعلق الله طرف ته چې کوم دی را جوړوي، د انسانانو تعلق د الله د ذات سره چې کوم دی را جوړوي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موقع باندې ارشاد فرمایي چې الله رب العزت د هر خلکو سره محبت کوي کم خلک چې انسانان د انسانانو د بندګۍ نه راوباسي او د الله په بندګۍ کې چې کوم دی داخلوي، یعنی الله د انسانانو محبوب جوړوي او انسانان د الله محبوب جوړوي. صحابو ته تپوس کوي د الله محبوبه په دې خبره باندې موږ پوه شو چې انسانان د الله محبوب جوړوي، یعنی د ضلالت او د ګمراهۍ د زندګۍ نه راوباسي او دوی تعلق مع الله چې کوم دی حاصل کړي نو دا د الله محبوب بندیان شو. لیکن د دې خبرې څه معنی ده چې الله پاک د الله رب العزت ذات عالیه د انسانانو محبوب جوړېږي. نبی علیه السلام ته ارشاد فرمایله چې
انسانانو ته دې خبرې دعوت ورکوي او دې په هغه دعوت باندې خپل ځان راولي او دې هغه دعوت قبول کړي نو دا انسان د الله محبوب جوړ شو او الله رب العزت دا انسان خپل محبوب جوړ کړي نو چې کله دا انسان الله خپل محبوب جوړ کړي نو بیا الله رب العزت چې کومه خبره باندې الله خوشاليږي دې دا غي دعوت ورکوي چې په کومه خبره باندې الله خپکیږي دې دا غي چې کوم دې خلق منه کوي نو دا سره د الله محبوب جوړ شو او الله دې جوړ شو او دا د امت محمدیه علی صاحب الرسول وظیفه ده رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم په ختم نبوت په هغه کې څنګه دا وظیفه د امت ته حواله کړی ده بعض خلک کوئی دا د علماء کار دي ځکه چې علماء وارثین انبیاء دي چې څنګه انبیاء او الله رب العزت دا ډیوټي حواله کړی و دا سي د دعوت او تبلیغ دا ډیوټي د علماء ته حواله ده اگر کوم دا خبره تسلیم کو لیکن بیا هم او تاسو له پکار دي چې هر کلمه کو مسلمان ځکه قران کریم کې الله فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا او نیک اعمال اختیار کی چې دې په دې زمن کې راشي او بل نبی عليه الصلاه والسلام تعالی فرمایي قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا زما کار دی او چا چې زما اتباع وکړه دا هغه کار دی نو چې چا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلمو پر دا هغه کار دی چې چا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت عمر دا هغه کار دی چې چا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فزاد باندې ایمان راوړ دا هغه کار دی نو گویا کې علما او سره سره د دې کار مکلف دي اگر چې حقیقت کې دا کار د علماء دی لیکن د دې آیت چې کوم دې موږ تاسو ته خبر معلومیږي چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه او تابعداري سره لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه وایي اوس یک کوئی یو کنه کوئی په دمانه د ذمہداري راغله دې په خپل هم کار کوي او بل هم چې کوم دې خو کار ترابري په خپل هم د بد کار نه کوم خپل ځان بچ گئی او نور هم چې کوم دې د بد کارونو راوي ځانونه بچ گئی او کچره دا کار موږ تاسو نه کوو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمایي چې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې کور ته راغی چې په مخ مبارک باندې چې کوم دې د غصې اثرات یعنی د مخ مبارک رنگ چې کوم دې متغیر وي په کور کې د هیڅ سره خبره ونه کړې او د شاردان وو او سیده لاړو مسجد نبوي ته وای ما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حالت ولیدو ما چې د الله تعالی طرفه صح حکم نازل شوی دی وای زه د حجرې د دیوال سره چې کوم دې ولګېدم او وخت کې قولو چې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کوم حکم د الله نازل شوی دی چې هغه څه او هغه څه فرمایي وای ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نوابرد او امیدو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام منبر ته وختو کې ناستو د الله حمد ثنا بیان کړل او د الله د حمد ثنا نو ورسته دا خبر وکړه یا ایها الناس اے تمام جهان انسانانو تاسو امر بالمعروف کوئ او نهی عن المنکر کوئ یعنی د نیکو اشاعت کوئ او د بدونو چې کوم دی د خلکو حفاظت کوئ یعنی دین طرف د الله دین ته خلق رابلای او د ګناهونو چې کوم دی بل ځان هم بچ کوئ او نور هم بچ کوئ مبادا کچری تاسو دا کار ونه کو نیکو طرف تم خلق راونه بلو د بدونو چې کوم دی خلق باندې نه کو نو بیا به الله رب العزت پتا سو باندې خپل قهر او غضب نازل کی او دا قهر او غضب پسې هغه بدای چې تاسو به الله نه سوال کوئ الله به تاسو سوال کوي تاسو به د دشمن په مقابله کې د الله نه مدد غواړئ الله به تاسو مدد راکړي حضرت داؤد رضی الله تعالی عنہ یو جلیل القدر صحابي دی هغه ارشاد فرمایي چې خلق امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا وظیفه راټینګ کړئ کچره دا کار تاسو نه کو دعوت تبلیغ دا
نو بیا به یو ظالم بادشاہ الله په تاسو باندې مسلط کی چې هغه به داسې ظالم وي چې ستاسو په ماشومانو باندې به شفقت نه کوي، ستاسو د مشرانو به عزت نه کوي، او ستاسو به دعاګانې کوئ، او ستاسو د علما او دیندار خلک بزرګان به دعاګانې کوي، د هغوی دعاګانې به الله نه قبلوي. یعنې داسې ظالم بادشاه به الله په تاسو باندې مقرر کړي په څه وجه باندې چې ستاسو دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا کار پرېښود. نو دا د دې امت وظیفه ده. که ډېر خلک وایي چې دا خو د فلاني کار د دې به یې کوي، زه خو په دې کې نه یم، نو ما درته آیت پېښ کړو انا ومن اتبعني. نبی فرمایي دا زما کار دی او دا زما د هغې منونکو انسانانو مسلمانانو کار دی چې زما کلمه وایي. نو هر کلمه گو مسلمان د دې خبرې مکلف دی، هر کلمه گو مسلمان د دې پابند دی او په ده باندې لازمي او لابدي ده دا خبره چې دی خپل ځان د الله په دین باندې راولي او د امر بالمعروف دا فریضه چې کوم دی ادا کړي، خپل ځان نیکو طرف ته مایله کړي، نورو ته د نیکو دعوت ورکړي، خپل ځان د ګناه نه بچ کړي او د نورو انسانانو د ګناهونو نه بچ کېدو چې کوم دی په عملي میدان کې مظاهره وکړي. دا د ده ذمواري ده. او که چېرې داسې نه وي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مثال ذکر کړی، یو مثال ذکر کړی دی. وایي هغه سړی چې د الله اطاعت کولو والی او د الله په حدودو کې چې کوم دی خپل ځان پابند کولو والی، یو هغه سړی دی، یو هغه سړی دی چې دی د الله د حدودو نه خپل ځان وباسي، یعنې د الله نافرماني کوي، یو هغه سړی دی. د دې دواړو مثال څه دی؟ وایي هغه دا دی لکه په سمندر کې چې یو جهاز وي او ډېر خلک چې کوم دی په هغې کې سفر کوي او د هغې منزلونه مقرر شي چې دا منزل چې کوم دی د دې خلکو دپاره دا د دې خلکو دپاره، او بیا هغه منزل کې چې کوم خلک لاندې طبقې والا دی هغوی ته د اوبو ضرورت وي او هغوی بره لاړ شي او د هغې بل منزل والا منزل ته وخیږي او خپلې اوبو چې کوم دی د سمندر نه راواخلي یا د هغه ذخیرې نه چې کوم دی راواخلي او بیا ښکته راځي. یعنې یو څو پېرې چې کوم دی هغې ښکته منزل والا دا کار وکړو. وایي چې دوی کېناستل او سوچ یې وکړو چې زمونږ په دې بار بار تلو باندې چې کوم دی بره منزل والا ته به تکلیف میلاویږي، مشقت به ورته میلاویږي او جهاز یو دی، نو ولې نه چې مونږ په دې خپل منزل کې د دې خپل جهاز په دې منزل کې یو سورې وکړو، په اسانتیا به چې کوم دی زموږ ضرورت پوره کېږي، اوبه به میلاویږي مونږ ته. نو علما فرمایي حدیث پاک کې نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایي که چېرې دغې بره منزل والا انسانانو د دې احمقانو لاس ونه نیسو او دوی دا ووایي چې مړه دا د دوی خپل منزل دی او زموږ خپل منزل دی، دا جهاز اگر چې یو دی لیکن منزلونه تقسیم شوي دي او دې بره والا ووایي چې مړه خپل منزل دی، خپل کار دی، که سوري پکې کوي او که دغه پکې کوي، موږ ورسره هېڅ کار هم نشته. نو وایي دا خو نادانان دي، دا خو چې کوم دی ناپوهه خلک دی. ځکه ناپوهه دي که چېرې د لاندې منزل په کښتۍ په جهاز کې سورې کوي نو هغې ته به اوبه داخلېږي او چې کله هغه جهاز او کښتۍ ته اوبه داخله شولې نو دوی خو به غرقېږي، دا بره والا هم چې کوم دی ورسره غرقېږي، دا هم نه پاتې کېږي. که چېرې د بره والا د هغوی لاس ونه نیسو نو بیا به چې کوم دی او دوی په خپل حال باندې پرېښودل نو دوی خو به غرقېږي په دغه سمندر کې، دغه بره حصې والا به ورسره چې کوم دی غرق شي او په سمندر کې به لاهو شي. نو زما عزتمندو دا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د دعوت او تبلیغ دا کار د هر کلمه گو مسلمان دپاره چې کوم دی د اهمه فریضه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته د راتلو مقصد هم دا و. حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په دې باندې زندګي تېره کړله. انسانانو د انسانانو د بندګۍ نه راوباسل، د الله بندګۍ ته یې ودرول. انسانانو چې کوم دی د انسانانو د حساب کتاب نه راوباسل، د الله حساب ته یې ودرول. انسانانو د دنیا د محبت نه راوباسل، د الله محبت ته حواله کړل. انسانانو د دنیا د کام کاج نه چې کوم دی راوباسل چې دا ستاسو مقصد زندګي نه ده، دا ستاسو ضرورت زندګي ده، ستاسو مقصد زندگی دین دی او ستاسو ضرورت زندگی چې کوم دی هغه دنیا ده.
بقدر ضرورت به چې کوم دی په دنیا کې چې کوم دی خپل دنیا حاصلوي لیکن مقصد زندگی چې کوم دی هغه ستاسو آخرت دی. حضرات صحابه کرام دې خبرو مهنت وکړو. نن د دې موږ تاسو ته چې کوم دی د دنیا ګډ ګډ تر ورسېدو او نن موږ تاسو چې د جمعهتون آباد کړی دي، مدارس آباد دي، قال الله قال رسول ویل کېږي. زموږ استاد په کورونو کې قرآن مجیدونه پراته دي، د هغې تلاوتونه کېږي، ذکرونه کېږي. دا د صحابو مهنت و چې د صحابو مهنت الله رب العزت د کائناتو ګډ ګډ ته ورسو او داسې مهنت یې وکړو چې یو داسې ځای ته نه پاتې نه شو چې هلته د الله دا کلمه چې کوم دی ونه رسوله. نو نن زموږ ستاسو باندې هم دا ذمهداري عاید کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخري خطبه کې چې کوم دی دا ارشاد فرمایله چې سرسبز و شاداب دي اوسې هغه زما امتي چې دته زما پیغام ورورسي او دې زما پیغام چې کوم دی نورو خلکو ته ورسي. یعنی دعا یې کړې ده د هغې خلکو لپاره، هغې خلکو لپاره دعا کړې ده کوم خلک چې د الله رب العزت او د رسول الله پیغام دوی ته میلاو شوی، نو په دوی باندې لازمي او ضروري دا ده چې دا پیغام نورو ته چې کوم دی کنورټ کړي، نورو ته یې ورسوي. نو دا زما استاد ذمهداري ده دعوت تبلیغ. دا د انبیاء علیه السلام منصب دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ مقصد دی، دا د صحابو د زندګۍ مقصد دی، دا د علماو د زندګۍ مقصد دی، دا د هر کلمګو مسلمان د زندګۍ مقصد دی. اشرف علي تھانوي رحمت الله علیه فرمایي چې موږ تاسو لږ شانتې سوچ وکړو چې موږ عابدان یو، عبادت کوو، زاهدان یو، زهد مې اختیار کړی، عالمان یو، لوی لوی درسونه کوو، طالبان یو، لوی لوی کتابونه چې کوم دی وایو، لیکن مونږ او تاسو لږ شانتې سوچ وکړو چې د دعوت و تبلیغ دپاره، د دې محنت دپاره، د دې سرمایې دپاره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې منصب دپاره مونږ په 24 غنټو کې څومره وخت الله له ورکړی دی. مونږ څومره وخت مونږ عبادت له څومره ټیم ورکړی دی، ذکر له څومره ټیم ورکړی دی، فکر له څومره ټیم ورکړی دی. نو مونږ او تاسو سوچ وکړو چې د دعوت و تبلیغ دې کار له مونږ څومره ټیم ورکړی دی. هر سړي ته خپل اندازه ولګي او بیا دې دا سړی دا سوچ وکړي چې دا زما په دې دعوت و تبلیغ باندې اوس دعوت و تبلیغ چې کوم دی دا ګران نه دی چې خامخا به د کافر ته وایي، خامخا به د کافر ته وایي چې کلمه راوړه، کلمه ووایه، مسلمان شه. نه، ستا هغه ضعیف الایمان مسلمان چې د هغه ایمان دومره کمزوری شوی دی چې د هغې ایمان ضعیف په وجه باندې دی د الله کور ته نشي راتلی، دی د الله د قرآن تلاوت نشي کولی، دی نیکۍ طرف ته نشي مایل کېدلی. نو کم سے کم هغه ته خو ترغیب ورکولی شي که چې د مانځه وخي هغه ته ووایه وروره منادي اذان وکړو، آواز وشو د الله د کور نه، دا زما دپاره هم دی، دا ستا دپاره هم. راځه چې د الله کور ته لاړ شو، دا لمونځ ادا کړو. که چېرې هغه زما او ستا په دې دعوت باندې د الله کور ته راغی، مونځ یې ادا کړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشخبری ورکوي دغې داعي له چې د ده د مانځه د دې داعي د مانځه ګارنټي نشته، لیکن چې کوم سړی د دې داعي په دعوت باندې د الله کور ته راغلی دی، د دې داعي د دې دعوت په وجه باندې د دغې مسلمان د مانځه 100% ګارنټي الله غوښتې ده. د دې دغې مسلمان د مانځه د قبلولو 100% ګارنټي الله غوښتې ده. نو د دغې مسلمان د مانځه مکمل اکمل ثواب چې کوم دی دغې داعي ته میلاو شو. نو دغه ضعیف الایمان خلکو سوچ په سوچ کوي، فکر په سوچ کې ما تابع هر کلمګو مسلمان وي چې مونږ په خپله چې کوم دی ځان د بدو نه وساتو، خپل چې کوم دی اصلاح او نور ته دې خبرې اطلاع. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلک اضعف الایمان. علما فرمایي چې په دې کې درې طبقې ذکر شوي، یو حکمران، یو علما، یو عوام. عوام دې ورنه نه دي وباسلي. حکمران څه دي چې دا طاقت الله ورکړی دی او اسلامي حکومت دی او څوک چې کوم دی اسلام طرف ته نه راځي نو د ډنډې په زور باندې چې کوم دی هغه اسلام طرف ته راوستلی شي. او دارنګې چې کوم مسلمانان په کوم ملک کې اوسېږي هلته ایمانی ماحول نه وي، اسلامي حکومت نه وي، شریعتي حکومت نه وي او هلته علما موجود وي، نو هغوی به د خپلو خطبو په ذریعه، د
د خپل رسالو په ذریعہ د خپل قلم په ذریعہ د خپل ژبې په ذریعہ د خپل تقریرونو وعظونو په ذریعہ باندې کوم دي خلکو له دعوت ورکړي دا د علماء منصب او د عوام منصب سره فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان وإذا إيمان عقيدي درجة دا چې دې یو کار لازمي چې هغه د امر بالمعروف والنهي عن المنکر مخالفت دي هغه کې یعنی الله باغی باندې خبرېږي نو دا عام مسلمان دا ډیوټي دا منصب دی چې دې هغه کار د کوم دې پښلو کې سپک وګوري او بد ورته وګوري چې دا کار خو بد دی ما سره د لاس طاقت نشتا ما سره جبي طاقت نشتا ما سره نور چې کوم دې قوت مدافعات نشتا نو صرف زه د دې خبرې نه انکار کوم چې دا کار بد دی او زړه کې چې کوم دې زه تبد ګورم وای دا د عوامو منصب دی عوام سترګې و به نه پټاوي چې سترګې په پټې کړې چې څنګه الله قهر باغ باندې راځي دا چې کوم دې په لور باندې چې څنګه الله غضب پنو پتا باغې کون کی فاعل باندې راځي د ګناګار باندې راځي دا چې باغ نور قلب باندې راځي چې خاموشي اختیار کړي وای خاموشي باندې اختیار دا سي معقول جوړ شي چې باغې کې د الله حدود کراس کیږي دا سي ماحول جوړ شي چې باغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو مخالفت کیږي نو په موږ او تاسو باندې ځان ضروري ده چې په احسنه طریقې سره په بهترین انداز سره چې کوم دې موږ دغه مخالفت وکړو او خلک هغه طرف ته چې کوم دې مایل وو چې بھائی دا یو ناجایز کار دی دا یو بد کار دی دا یو ناروا کار دی دا د قران او حدیث نه چې کوم دې خلاف کار دی او دا په دې باندې الله قهر او غضب ته دعوت ورکول دي خبرې چې کوم دې منشو کچره منشو فبها او کمن نشو زما استاد دعوت هغه حق چې کوم دی هغه ادا شو ان شاء الله دومره خو بکو که خیر کنه الله رب العزت دعا ده چې الله رب العزت زموږ تاسو حامی ناصر وګرځي او رب الجلال دی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم دعوت دنیا ته راوړې هغه دعوت دی د عملی ژوندۍ جوړولو توفیق موږ تاسو لراږي او د صحابه چې کوم قرباني وي الله رب العزت دې هغه قرباني د ابي خپل دربار کې قبول منظور وګرځي او موږ ټول مسلمانانو ته الله توفیق راکړي چې موږ د الله د احکام او اوامر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک طریقې د دعوت او تبلیغ په صورت کې د دنیا ګډ چې کوم دی ورسو او انسانان چې کوم دی د الله بندګان جوړ د انسانانو د بندګۍ نه راوځي د الله په بندګۍ کې داخل او د امر بالمعروف والنهي عن المنکر اشاعت اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين